अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دریم نمبر لیکچر کې ز ټول مرګرو دا ټول شاګردانو ته خوش آمدید ویم. نن چې زموږ ټاپک دی نیبوش الیمنٹ 1.2 کې ریزن فار مینټینینګ اینڈ پروموټینګ ګډ سټانډرډ اف هیلث اینڈ سیفټي. په ورک سایت کې چې کوم زموږ هیلث اینڈ سیفټي ده د دې د مینټین کولو لپاره او د دې د پروموټ کولو لپاره د ګډ سټانډرډز چې کوم دي د دې مینټین کول او پروموټ کولو لپاره چې کوم ریزنز دي نو دا به موږ ان شاء الله نن په ډیټیل سره تاسو ته وایو. نو چې کوم زموږ سره ریزنز دي وای منیج هیلث اینڈ سیفټي مطلب دا چې موږ هیلث اینڈ سیفټي ولې پروموټ کوو. نو مخکې موږ ویل چې کوم ریزنز دي ابن وایو په دې کې اولنې ریزنز چې کوم دی زموږ سره مورل ریزن دی، بل ریزنز چې کوم دی زموږ سره لیګل مطلب سوشل ریزن، او تل ریزن چې کوم دی زموږ سره اکنامک ریزن یا فاینانشل ریزن چې کوم دی زموږ سره. نو راځو د خیر سره اولنی ریزن ته مورل ریزن ته. نو مورل ریزن مطلب دا چې کوم زموږ سره امپلایر دی او دا خپل ورکرز دی دا غي سره انډر سپرویژن چې څومره هم ورکر کار کوي نو دا د دې اخلاقی یو پرز جوړیږي چې یاره دا به ورکر ته څه ورکوي هیلث اینڈ سیفټي به پرووایډ کوي. مطلب اخلاقی یو فرض جوړیږي چې دا به ورکر ته سیفټي پرووایډ کوي. نو مورل ډیوټي اف امپلایرز چې کوم د زموږ سره ټو پرووایډ اولنې سره سیف ورک پلیس دا به پرووایډ کوي، سیف مشینری سیف اکوپمنٹ دا به پرووایډ کوي، بل چې کنه پروټیکټیو کلاتینګ ان اکوپمنټس پروټیکټیو کلاتس چې کوم دي مطلب هیلمټ دی شوز دي دا به پرووایډ کوي، زموږ اکوپمنټس هم پرووایډ کوي، بل دین علاوه ټریننګ هم پرووایډ کوي، انسټرکشن هم پرووایډ کوي سینه. او دین علاوه د سیفټي په باره کې چې څومره هم ټوټل کمپلیټ کنټرول میئرز دی دا به هم څه کوي پرووایډ کوي. دا د امپلایرز چې کوم دی دا د اخلاقی یو ریزنز جوړیږي دا څه مورل ریزنز یو ته مونږ وایو. لکه موږ سوچو کې یار زموږ سره کم ورکرز کار کوي نو زموږ دا په ځلمانی جوړیږي یاره چې زموږ په ورک سایت کې دی ورکر زخمی شي یا دین علاوه چې کوم دی زموږ یو بل ورکرز دی یا دین علاوه زموږ مرګره دی دوست دی نو مطلب څوک دشمن هم د غواړي چې یاره زخمی دي شي. اوس راځو زموږ سره چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن اکسیډنټس ایلنس باره کې چې کوم ډیټیل راوستي دی ګلوبل سټیټسټکس راوستي دی هغه په ډیټیل سره وایو. نو ګلوبل سټیټسټک فرام د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن چې کوم دی آیلو سے پر پروګرام کې راوستي نه نو وای 2 میلیون فیټیلیټیز پر ایئر چې کوم دی مطلب 2 میلیون ورکرز چې کوم دی زموږ سره پر ایئر چې کوم دی زموږ سره آن جاب سایډ زخمیان کیږي. دین علاوه 270 میلیون ایکسیډنٹ کیږي په سایډ او 160 میلیون ډیزیزز ار ډیو ټو ورک چې کوم دی زموږ سره مطلب 1 ایئر کې زموږ سره 160 میلیون ډیزیزز او 270 میلیون زموږ سره ایکسیډنٹ کیږي. دا ډیر زیات هیوی فیګر دی کوم دی تاسو وچو. دین علاوه چې کوم دی 3,55,000 چې کوم دی on the job fatalities each year مطلب په جاب سایت باندې 3,55,000 ورکرز چې کوم دی دا زخمیان کیږي دا هم ډیر غټ پرسنټ دی. نو د دې تلاسه زموږ ته څه نقصان در راسي 4% اف ګلوبل ډومېسټک پروډکټ چې کوم دی دا زموږ ضایع کیږي. نو کدی ته موږ سوچو کو یار ډیر هیوی دغه چې کوم دی زموږ سره لاس کیږي لکه مطلب یو انډیویډوال وړ کپنی هم زموږ سره پای کې اکسیډنټ وشي وسوځي نو دا غي د لاسه زموږ چې کوم دی کاروبار بند شي نو د لاسه زموږ سره بیا چې کوم ګلوبل ډومېسټک پروډکټس دي دا ډیر زیات سکی لاس کیږي بیا. نو کوېسچن دلته دا دی وای ان امپلای ایٹ یور ورک پلیس هیز بین سیریسلی انجرډ ان ا ورک پلیس ایکسیډنٹ زموږ سره یار د یو ورکر دی هغه زموږ سره په یو سایډ باندې زخمی شو نو ان ا ګروپ از انډیکیټډ بای د ټیوټر لیس د پاسبل افیکټ ان امپلیکیشن اف د ایکسیډنٹ آن دی جاب سایټ چې نو وی ټیوټر یا دین علاوه نور کم کسانی نو دا د افیکټ راوسی چې په انجر امپلای باندې څه افیکټ دی په کمپنی باندې څه امپیکټ پرې باسي او دین علاوه په لاین مینیجر باندې څه امپیکټ پرې باسي. نو دا په ډیټیل سره وایو. نو انسر دا دی وکه ان کیس زموږ سره یو ورک سایت باندې یو ورکر زخمی شو نو اول به انجر امپلای په انجر امپلای باندې به بذات خود څه کوم دی دا ډیر زیات د سخت تکلیف نه د سخت دغه نه بتیریږي. نو اول به دا پین اینڈ سفرینګ دا بر خپل زیات تکلیف نه تیریږي بل لاست ټایم د دې بل لاست ټایم هم ځای کیږي ویج د کم سیلری د هم ځای کیږي. امپیکټ آن فیملی د دې په فیملی باندې به هم ډیر غټه اثر ځکه چې د دې ماشومان وغیرہ په سکول کې سبق وي ابه هم راوځي بل آن ګوینګ امپیکټ آن ورک په ورک سایت باندې به هم دغه اثر پرې باسي امپیکټ ځکه چې یو اکټیویټیز کې زموږ سره پای کې یو سکلفل بنده دی زخمی شي نو اکټیویټیز به زموږ ودرېږي بیا. بل چې کوم دی د کمپنی په کمپنی باندې بس اثر پرې باسي په دې کې پیمنٹ اف د سیک پے دا خامخا د کمپنۍ لپاره نقصان دی چې ورکر ته به سیک پې میلاویږي تنخواه میلاویږي. بل اوور ټایم کور فار امپلایز چې کوم امپلایز زخمی شوي دي هغې لپاره به کمپنۍ اوور ټایم لګوي دا هم د هغې لپاره نقصان دی. بل ریکروټمنټ کاست فار د ریپلیسمنټ
چې کوم ریپلیسمنٹ د ورکر کیږي دا غیر ریکروټمنټ باندې هم خرچه راځي دا هم تاوان دی کمپنۍ لپاره انشورنس کلیمز چې کوم دي نو خامخا انشورنس کمپنۍ دا غوړ دیونه پیمنٹ غواړي دا هم کمپنۍ لپاره نقصان دی بل په دې باندې فاینز لګي د کمپنۍ سایډ نه د پروزیکیوشن د سایډ نه په دې باندې فاین لګي دا هم نقصان دی انکریز انشورنس پریمیم ځکه چې بار بار اکسیډنټ کیږي چې کله انشورنس کمپنۍ دوی ته پیمنٹ کوي نو خامخا انشورنس کمپنیانې به د دیونه بیا زیات پیمنټ غواړي دا هم کمپنۍ لپاره نقصان دی او بل چې کوم دی د لاین منیجرز په لاین منیجر چې کوم دی کمپیټنټ منیجرز دی د هغې باندې به سر مطلب سیفټي افیسر په هغې به سر پرې باسي نو اولې چې کوم دی لاس اف سکل فرام ټیم بل چې کوم سکلفل بنده دی سکلفل ورکرز دی هغه ټیم نه لاړ شي نو خامخا ډیر زیات په ټیم باندې اثر پرې باسي مطلب زموږ سره یو سکلفل بنده دی هغه صرف ایکسیویټر چلی نو چې هغه زخمی شي زموږ نه لاړ شي نو زموږ به ټول کار ودرېږي بل ټایم اینډ کاسټ اف د ریټریننګ ریپلیسمنټ اوس به منیجر څه چل کوي هغه به ریپلیسمنټ کوي نو چې کله ریپلیسمنټ کوي ورکر له به ټریننګ ورکوي نو څه چل پکې باید به خرچه هم راځي او ټایم به بې ځای کېږي نو دا هم د کمپنۍ لپاره نقصان دی بل افیکټ اف اوور ټایم کور د ان شپ اوس زموږ سره شپ دی زموږ سره شپ کې چې کوم دی نارمل 8 اور کار کېږي اوس چې کوم دی زموږ سره په 8 اور کې کار نه په کمپلیټ کېږي نو خامخا دا په شپ کې ور ټایم لګي مطلب 10 غنټې کار به علي نو ورکر نو چې 10 غنټې ټایم ملي نو خامخا ورکر ته به دا ایکسترا چارجز ورکوي نو چې ایکسترا چارجز ورکوي نو دا هم په کمپنۍ لپاره ډیر زیات څه دی نقصان دی نو کوېسچن دا چې یاره زموږ سره امپلایر ورکر زخمی شي امپلایر زخمی شي نو په خپله په امپلایر به اثر پرې باسي په کمپنۍ به اثر پرې باسي او په لاین منیجر باندې به هم اثر پرې باسي اوس راځو لیګل ریزن فار هیلث اینډ سیفټي لیګل ریزن ته راځو صحیح ده چې قانون په دې باره کې څه وایي نو employer has the supreme legal responsibility to protect the worker and other harm from the work activities دا د employer چې کوم دی responsibility ده چې دا به چې کوم workers دي دا به پروټیکټ کوي کوم د اکټیویټیز نه چې هغې ته څه هارم څه تکلیف رسي د هغې نه به هم څه کوي پروټیکټ کوي به اوس که ان کیس مونږ خو وایو چې دا زموږ لیګل ډیوټي ده لیګل دی نو که اکسیډنټ کېږي نو د دې مطلب دا دی چې قانون ماتېږي لیګل وایلیشن کېږي نو بیا چې کله لیګل وایلیشن وشي نو لیګل قانوني به څه کاروایي نه کېږي په دې کې به فیلیر آف هیلث اینډ سیفټي رایز چې کله زموږ سره فیلیر وشي هیلث اینډ سیفټي زموږ سره فیل شي نو څه چل به کېږي اول چې کوم دی کریمینل کلیم ګوره په دنیا کې زموږ سره واحد 2 کریمینل کیسز کېږي یو مرډر کیس دی زموږ سره چې په هغې کې ډایرکټ کریمینل کورټ ته ځي او بل واحد هیلث اینډ سیفټي ده چې په دې کې هم کله اکسیډنټ وشي نو کریمینل کیس به کېږي بل د دې نه علاوه چې کوم دی سیول کیس چې کوم دی سیول کلیم هم کېږي سیول کورټ کې به هم کاروایي چلېږي بل په کمپنۍ باندې فاینز هم لګېدی شي د دې نه علاوه امپریزنمنټ مطلب جیل ته هم تللی شي نو په جیل ته څوک انډیویجول مطلب کوم کس نه چې غلطي شو ده اکسیډنټ د چا د اگزام جیل ته تللی شي بل امپلایر چې کوم دی دا هم جیل ته تللی شي په ډیټیل سره بل راځو اکنامک ریزن فار هیلث اینڈ سیفټي اوس اکنامک ریزن په ډیټیل سره وایو نو په دې کې زموږ سره اکسیډنټ ان هیلث کاسټ منی الریډي مونږ ته پته ده که اکسیډنټ کېږي که بیماریانې راځي په دې زموږ خرچه راځي نو کاسټ کې زموږ سره څه راځي ډایرکټ کاسټ راځي انشور کاسټ راځي انډایرکټ کاسټ راځي ان انشور راځي لیګل فی راځي فاین راځي سیک پې راځي هاسپټلایزیشن راځي ابسنټیزم دا به انشاءالله په نیکسټ دغه کې چې موږ د لیکچر کې دا به په ډیټیل سره وایو تاسو ته نو بل چې کنه اکسیډنټ ان ال هیلث افیکټ د پروډکټیویټي الریډي مونږ ته پته چې اکسیډنټ کېږي کله بیماریانې کپنۍ کې راځي نو دا زموږ پروډکټیویټي خرابوي ځکه چې کار بندېږي نو پروډکټ باندې کېږي پروډکټ به خرابېږي بل بزنس انټرپشن راځي کله چې زموږ سره اکسیډنټ النس لکه نن سبا چې دا کرونا وغیره سریږي نو دې د لاسه بزنس څومره انټرپټ شوی بل بیډ ایمیج ان د پبلک ان پرایویټ کله چې مونږ د پرایویټ یا دې نه علاوه پبلک ریلیشنز چې کوم دی په کپنۍ چې کوم ایمیج دی دا هم زموږ سره په سایټ کې چې کوم دی یا دې نه علاوه پبلک کې خرابېږي بل employer has the duty to protect worker to avoid all these costs بل د employer دا responsibilities ده چې دا ایباو چې کوم زموږ سره لیګل او بل چې کوم زموږ سره فاینانشل دی بل چې کوم زموږ سره مورل دی دا ټول به فالو کوي نو هله به زموږ سره چې کوم دی ورکر چې کوم دی سیف کېږي زموږ سره اوس راځو چې کوم زموږ سره هوز ریسپانسبل فار هیلث اینډ سیفټي د سیفټي چې کوم دی د چا ریسپانسبیلیټي ده نو اول ایوریباډي اول زموږ د خپل ځان ریسپانسبیلیټي ده چې مونږ د خپل ځان خیال وساتو صحیح ده د هغې نه پس کوم دی وایي بټ موسټ اف د ریسپانسبیلیټي لایز ود د امپلایر ټو پرووایډ د دې نه پس د امپلایر ریسپانسبیلیټیز ده چې دا به څه پرووایډ کوي ورکر ته سیف پلیس به پرووایډ کوي سیف پلانټ اینډ اکوپمنټ به پرووایډ کوي سیف سیسټم دا به هم پرووایډ کوي بل ټریننګ به پرووایډ کوي سپرویژن به پرووایډ کوي او کمپیټنټ سټاف به هم پرووایډ کوي صحیح ده سیف سیسټم پر باره کې مخکې بیا موږ په ډیټیل سره وایو تاسو کله د پکچر ته وګورئ نو په دې کې څه مسله ده په دې کې دا مسله ده چې دا کم زموږ سره ورکر کار کوي نو دوی ځکه نه دي لګول مطلب دا چې کم ګلاوز دي دی نه دي لګول صحیح ده
دین علاوه ګوګل زه نه دی لګول نو که څه اکسیډنټ وشي نو دا به زخمیان کیدی شي نو څه وایي زمونږ خپله ذمهواري ده چې موږ هم څه کوو خپله سیفټي خیال ساتو. اوس راځو د بزنس کیس ته زموږ سره چې کوم مونږ اکسیډنټ ان کاسټ منی ویلو نو په دې کې کاسټ کې زموږ سره یو ډایرکټ کاسټ راځي بل ان ډایرکټ کاسټ راځي. ډایرکټ کاسټ هغه دی وایي میریبل کاسټ ارایزینګ ډایرکټلی فرام د اکسیډنټ چې کوم زموږ سره په سایټ کې اکسیډنټ وشي او د هغې نه موږ ډایرکټلی میر کولی شو نو دې ته موږ ډایرکټ کاسټ وایو. لکه مطلب لیټ سپوز زموږ سره یو ګاډی اکسیډنټ وشو د هغې بمپر شیشه ماته شو نو الریډي موږ ته د هغې کاسټ معلوم دی دې ته موږ ډایرکټ کاسټ وایو. اوس ان ډایرکټ کاسټ دا دی وایي ارایزز از ا کنسیکوینسز اف د ایونټ چې کوم زموږ سره اکسیډنټ شوی د هغې د لاسه زموږ سره دا راغلی خو یې مې ناټ ډایرکټلی انوالو منی په دې کې ډایرکټلی منی انوالو نه نو دې ته ما انډایرکټ کاسټ وایي. لکه مطلب دا دی زموږ سره اکسیډنټ وشي زموږ ډېر زیات نقصان وشي خو موږ هغه میر کولی نه شو نو دې ته موږ انډایرکټ کاسټ وایي. اوفن ډیفیکلټ ټو کوانټیفای دا موږ ته ډېر زیات مطلب چې انډایرکټ کاسټ موږ میر کوو نو موږ نه شو میر کولی ډېر ډیفیکلټ پرې وځي. بل هیلث اینډ سیفټي فیلیر کین افیکټ د براډر اکانومي چې کله زموږ هیلث اینډ سیفټي فیلیرز راځي نو زموږ براډر اکانومي زموږ سره خرابېږي. لکه موږ الریډي ویل دي چې یاره زموږ سره نن سبا کرونا چلیږي نو زموږ براډر اکانومي څومره خرابه شو ده. ایز ویل ایز انډیویژوال کمپنیز کله اکسیډنټ وشي اور ولګي فایر ولګي یو کمپنۍ کې نو چې کوم وړې انډیویژوال کمپنیانې دي نو د هغې د لاسه هم څه لګي ډېر زیات نقصان راځي موږ ته. اوس راځو وی کوېسچن دی وی ان امپلای هیز بین انجر ایٹ ورک پلیس چې کوم دی و آیډنټیفای پوټینشیل بل ډایرکټ کاسټ اف د اکسیډنټ راوباسي ان ډایرکټ کاسټ اف د اکسیډنټ راوباسي نو په ډیټیل سره وایي. اوس نو ډایرکټ کاسټ انسر دا ډایرکټ کاسټ چې کوم دی په دې کې فرست ایډ راځي ټریټمنټ راځي سیک پے راځي لاس پروډکشن ټایم راځي فاین راځي کمپنسیشنز راځي دا زموږ سره په ډایرکټ کاسټ کې راځي. دین علاوه انډایرکټ کاسټ کې زموږ سره لاست ټایم په انویسټیګیشن کې څومره ټایم ځای شوی دا هم نشو میر کولی. لاست مورال اینډ ډیمیج ورکر ریلیشنشپ چې کوم زموږ سره ورکرز دي د دې مورال خپل منځ کې جذبات دا خو موږ نشو میر کولی. بل کاسټ اف ریکروټمنټ چې کوم ورکر د ریکروټمنټ موږ دوباره ریپلیس کوو د هغه سټاف نو په هغې ما چې کومه خرچه راځي موږ نشو میر کولی. او لاست ریپوټیشن الریډي زموږ ریپوټیشن ځای شي نو هغه موږ نشو میر کولی. اوس راځو انشور کاسټ ته ان انشور کاسټ ته. نو انشور کاسټ چې کوم دی زموږ سره پایر دی انشورنس په دې باندې ډیپینډ کوي چې یاره کمپنۍ چې کوم دا په کوم قسم دغه چې کوم دی کمپنۍ چې کوم دا د انشورنس کمپنیانو سره یو بله کمپنۍ په کوم قسم دغه باندې چې کوم دی معاهده کوي. مطلب دا دی چې په معاهده یا چې کوم زموږ سره پالیسی ده په هغې باندې ډیپینډ کوي. نو انشور کاسټ چې کوم دی فایر دی که یو کمپنۍ کې فایر ولګي د هغې به هم زموږ سره انشورنس کمپنۍ پیمنټ کوي. که ورکر انجري شي یا ډیت راشي په دې څومره خرچه راځي دا به هم انشورنس کمپنۍ پیمنټ کوي. میډیکل کاسټ چې کوم میډیکل کاسټ هغه به هم ټوټل څه کوي انشورنس کمپنیانې به کوي. بل ان انشور کاسټ چې کوم دی چې مطلب انشورنس کمپنیانې تاسو پیمنټ نه کوي کمپنۍ ته نو په دې کې لاست اف را میټیریل ډیو ټو اکسیډنټ چې اکسیډنټ د وجې نه څه کوم را میټیریل ځای شوي دي د دې پیمنټ هم نه کوي. ورکر سیک پے چې کوم دی د دې پیمنټ هم نه کوي. ور ټایم پیمنټ هم نه کوي. اکوپمنټ ریپیرز د دې پیمنټ هم نه کوي. او لاست میټیریل چې کوم میټیریل ځای شي د دې پیمنټ هم نه کوي. نو دا زموږ سره بل لیکچر چې کوم دی زموږ ختم شو. کوېسچن دی وټ آر د 3 مین ریزن فار مینټینینګ هیلث اینډ سیفټي نو دا زموږ سره 3 ریزن دي مورال لیګل اینډ فاینانشل. What should employer to provide ensure health and safety in a safe place, safe machinery, safe equipment, safe information, instruction, training and supervision. زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي. که ان کیس زما په لیکچر کې څه ایشوز وي تاسو ته نوټس هم د دې نه ښه لیکچر ډیلی ورکولی نو تاسو چې کوم دی د خیر سره کمنټ کولی شئ ما ته ډایرکټ میسج هم کولی شئ. زه به خپل لیکچر کې چې کوم دی امپرومنټ راولم ستاسو دپاره. تھینک یو فار واچینګ. تھینک یو سو مچ. الله